سلامونه مرګرو زای چشتي ما ټول پښتنو د پر دا یو کلیپ ویډیو کوم او ټول مرګرو ته مې خاصه دا ویډیو اخر پورې وګورو او شیر کړئ مخکې دا څو ورځې مونږ ته مرګري کارونه کوي او مختلف نمبرونه چې هغوی ته کارونه کیږي 0323 نه 0322 نه 0334 او 32 نه داسې کارونه کیږي او داسې حربي د استعمالي زیاتره د پنجاب خلک دي د سند خلک دي دا پرون ماته یو مرګري کالو کو چیرې ماته یو کس کالو کو پنجابي او پنجابي کې راته وی چې ستاسو یې زما په دا کې دی او ما سره د ما نیولې دي چونکې هغه ورته چې زما زوی خو ما سره په دې وخت کې ما سره موجود دی ماته 500 روپیو زر رولېږه نو کونو زوی چې کم دی نو دا د زه وجنم نو هغه ورته په جواب کې وی چې ما سره خو زما زوی دا ولاړ دی او تاسو څوک نیولې ما سره خبرې وکړه نو بیا ورته موبایل بند کړی د دې نه علاوه مت پرون بل یو مرګري کال کړی دی هغه چې کم دی مختلف قسم دوکې شروع دي په سوشل میډیا باندې ورته وایي چې زه ستا د ګاونډ یم او ستا پلانې کس یم پکچر د هغې لګولي باقاعده په خپل آیډی باندې باقاعده په خپل فیسبوک مسنجر باندې یا فیسبوک په آیډی باندې تا ته به وایي چې یاره زه پلانې یم او زه په یورپ کې یم نو آلریډي خو یورپ کې وي نه تا ته وایي چې یاره ما ته 17 لک روپۍ زه ستا اکاونټ ته ټرانسفر کوم خو ته ما ته چې کم دی نو اوس زر په توده کې چې کم دی نو ګرمه کې ما ته یو 1 لک روپۍ راولېږه ضروري په کار دی زه به تا ته وروسته بیا دغه کومه د اکاونټ ته پیسې درلېږم 17 لک روپۍ ته دې بیا خپل 1 لک روپۍ واله د هغې اصل خبره دا ده چې دوی دغه دوکې کوي نو زما ټول پښتنو وروڼو ته خواست دی چې مهرباني وکړې داسې قسم ویډیوګانو نه داسې قسم کالونو نه او داسې قسم فیسبوک د آیډیو نه ځان وساتئ او په دې باندې دوکه کیږئ مو اول خپل بچی ګوره چې یاره زما بچی زما رور زما وراره زما تره زوی چېرته دی په کور کې دی کبار دی واقع چا نیولې دی داسې دوه څلور واقعیاګانې اوس په ورځ دوه کې ما ته چې کوم دی کارونه وشو ما باقاعده چې کوم دی هغه نمبر یې ما سره دی او ما خبرې میسیجونه ورته وکړل خو ما بلاک کي په هغه نمبر باندې دا ټول فراډ دی نو دې نه لږ ځان چې کوم دی محتاط اوسئ او ځان ساتئ د دې خبرو نه مهرباني کوئ په دې کې ډېر احتیاط کوئ بل چې کوم دی نو اکثر مونږ زموږ څونه سوشل ورکران رونه دي هغوی چې کوم دی چا نه ویډیو کي غریبانان خلک کي یا د هغوی ډېر تکلیف کي هغوی نه ویډیو وکړي او هغه ویډیو چې کوم دی هغوی په پیجونو باندې واچي هغې سره د هغه کومې کورنۍ چې کومه غربت سره مخ دي د هغوی د دغه نمبر د ایزي پیسه نمبر هغوی چې کوم دی ورسره واچي چې یاره ډایرکټ دوی ته به ایزي پیسه کوي ډېر داسې خلک دي چې هغه نمبر باندې بیا کال کوي چې تاله ما چې کوم دی 10 لک او 13 لک روپۍ منظوري کړې د حکومت د کوره د حکومت د خزانې نه ته مهرباني وکړه ما ته 100 روپۍ اوس راولېږه او 100 زره بیا رالیږي او دا په وختن په وختن نو زمونږ دغه پښتانه وروڼه چې کوم غریبانان دي هغوی په لالچ کې راشي او په لالچ کې چې کوم دی هغوی باقاعده هغوی ته پیسې لیږي نو مخکې چې کوم دی معلومات کوئ څوک چې تاسو سره امداد کوي هغوی هېڅ داسې قسم کار نه کوي چې تاسو ته وایي چې موږ ته 2-3 روپۍ راولېږئ 15 روپۍ 10 روپۍ راولېږئ هغوی باقاعده تاسو ته وایي چې ما تا ته 2000 یا 1000 یا 10 یا 100 زره راولېږلې د امداد دپاره نو دې کې ډېر محتاط اوسئ او ډېر احتیاط کوئ زموږ ډېر پښتانونه چې کوم دی دوکه شو تقریبا یو نه ماله تقریبا 15 ملګري چې کوم دی ما سره په باقاعده په ډیری کې مې لیکلي دي چا 40 زره چا 13 زره چا 50 زره چا 1 لک روپۍ پرونه پورې یو کس چې کوم دی 1 لک روپۍ لیکلي دي نو ډېر محتاط اوسئ او ډېر احتیاط کوئ دا ویډیو چې کومه ده دا هم صرف او صرف دې مقصد دپاره چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې یاره ټولو پښتنو وروڼو ته ورسي او هغوی لږ محتاط اوسي دې خبرو نه دې انون نمبرونه چې یاره کم نمبر دا فیک نمبر دي فیک آیډی دي د دې نه ځان ساتي ډېره مننه الله پاک هم ښاد آباد ساتي مننه جي